چرته روانې؟ کابل ته. ستا کابل خوښ دی که پاکستان؟ پاکستان. تا وایي نن روټۍ هم نه ده خوړلې؟ حرام دي که څه کوم تل د چا چار چا راباندې کړی هغه هم په وجود نو که څه چلو خفه یې په دې خاوره پسې؟ خفه ته نه دي. و دې ملګرو سره به پیاز بچلمه د یو بچی به ما د بل بچی به نقشه دې په څو خرڅه؟ هغه مې په 1,00,000 هغه مې قرضې ور مې کړې. تا دلته واده کړو او ما دلته واده کړو زما د بل مشر ور دلته واده کړو هغه اوس بدماشي سنډي څه وایي؟ مونږ ته نه دی زه د ما پسې پرېږدی چې زه خپل تپوس وکړم نو بیا ورته خفه کېږي. نه ستا زامن بچي څو دي؟ زما 3 بچي دي. در سره دي؟ یو را سره دی یو راغلی دی. خان چې کله هلک دلته پاکستان ته رالو ځوان و اوس چې دی بوډا شوی دی نوسي دي کړوسي دي دنیا کډه کوډی دا واپس ځي بیا خپلې خاورې له ځي خپل وطن له ځي د دې پاکستان نه اوسه ګیله شته؟ هېڅ ګیله نه زه خپل ملک جوړوم چې زور خو نه زه ناجوړه مې بالکل یو شی نشم کولی. چیرل راوړي؟ بچي مې وسه راباندې وکړه. نه لږه روټۍ وخوره. نه الله ته خوشحاله دوی له یو چپ داسې ورکوي د تورخم یې چې ولې کافي دي دا زمونږ مېلمانه و دلته ډېر وخت ایستی او په عزت باندې چې دوی په تورخم واړئ او داسې تورخم ته به دې مېلمانه جن بریکوټ دی او دا بابا تاوس خان دی دی د افغانستان نه ډېر پخوا راغلی او دی څه سن یادوي د ده سره خبرې کوو. بابا په کم سن کې تاسو دلته راغلي وئ؟ 65 کې راغلي وم نور مې هېڅ هم نه دي په یاد بیمار یم دغه بلیډ مې خېږي. بابا ستاسو دلته چې کوم والد صاحب و هغه تاسو کم ځای ښخ کړي ول؟ 400 تاسو له اول 400 ته راغلي؟ بریکوټ کې د څونه وخت تېر کړو؟ بریکوټ ته پته نه لګي جنګ نه مخکې راغلي یو علاوه د تور پټکۍ جنګ کې دلته راغلي او ډېرې کې اوسېدو. اوس دلته ستا څو لوڼه واده دي څومره بچي دي؟ واده دي. پاتې شوې کار سره ځي؟ پاتې ما پخپله کړي دي او تا زامنو له هم ودونه دلته کړي؟ دلته مې کړي. هغه در سره ځي هغه جینکۍ؟ دوه مچي جنکي دا خپل کسان دلګان دي جړګان دي یاوه دې له در کومه هر چې ما نه واغې لکه خره په شانې حلاله کړم اوس هغه ورته وایي هغه جنکۍ کړې دا هر سړی نن د ډب مسلمان ده که نه هغه خپل ورونو ورته ویلي چې تاسو مه ځئ نو بېغیرته ولې دی که ته ځان ته پښتون وایې او زه پښتون یم دغه حل ده که نه. بابا دا راته ووایه چې ستاسو اوس دا کډه دا راغونډ شولو نو حکومت ته بسې ګاډی راولي هغې کې به وګوځي او تا وایي نن روټۍ هم نه ده خوړلي؟ حرام دي که څه کوم تل د چا چار چا راباندې کړی هغه هم په وجود نو که څه چلو خفه یې په دې خاوره پسې؟ خفه ته نه دي. نه نو هلته چې لاړ شي هلته څه کور کې تللی ستاسو څه ځمکه ستاسو څه رشته دار شته چا نه مې خبره کې په بله کره پروت و ستاسو دا سړي به راغله او دا ستا په شان ساپي بویغه بویغه چې دا ګوره تږي دي وږي دي تندې دي هېڅ درجه نه لګي او ومداسې تپوس نه چې دا به کله ځي وایي زموږ هم دغسې چل ده. تاوس خان چې کله هلک و دلته پاکستان ته رالو ځوان و اوس چې دی بوډا شوی دی نوسي دي کړوسي دي دنیا کډه کوډی دا واپس ځي بیا خپلې خاورې له ځي خپل وطن له ځي د دې پاکستان نه اوسه ګیله شته؟ هېڅ ګیله نه زه خپل ملک جوړوم چې زور خو نه
ټیک او چې پایا عزت چې کوم ولګي د زمين چې دې ځنه روانو اډي جوړ کړی جام څو په پنه لګي ولا مګي بل ځم په پنه لګي را مګي منډل تاسو کنه او بل ځم درې اډي جوړ کړی دي په کارداري جوړ کړی ما دغه وږي کلاشي وږي چې د څه راوړي چرچ راوړي پوډر راوړي یورین راوړي سره راوړي چې دار جوړ ورځي بیا ما په لار نه پاتې دا کوزګور دا خطر لا انسان د ګاډو کې زګینو خوران ګاډو نه را کوزي بیا خېزي ها بابا افغانستان ته چې اوس ورسې کنه هغه خپل خاور وانی کنه خاور نو بری کوټ بدی یادېږي دا خلک بدی ټیک بابا ډېر زیات خبره تاوس خان په ځوانۍ کې راغلی و او د ځواني چې وه هغه ډېره په جوبن کې وه په 400 کې د مور پلار قبرونه دي هغه وفات شوي وو هغوی بیا هلته ښخ کړل بیا په سب ډویژن بریکوټ کې دوی ډېر وخت وایستو د ده لونه واده شوي د خپلو بچو له دلته ودونه کړي په دې ټول صورتحال د دوی د زوی سره هم خبرې کوو ستاسو څه نوم دی؟ اشرف څونه ستاسو پیدایش دلته دی که نه بریکوټ کې دی نو ستاسو سره پولیسو څه مذاکرات وکړل ستاسو کډه اوس چې قرار موږ د ایسي ته وغوښتو لاول دی دغه ته لاړو دغه ته د چنګان ته یو هلته یې موږ ته وویل تاسو نو موږ ته یې وویل چې تاسو هلته راشئ نو چې موږ هلته لاړو موږ ته یې وویل تاسو ته موږ خو یو هفته مخکې خبره کړې موږ ته خو چا څه نه دي ویلي چې نو زما ورور یادېدلی په کور کې پروت و نو چې موږ اوس خبر شو نو موږ اوس په دې سیال کړو دا کډه زر ارجنټ راغونډ په یو سات دا سامان ټول دا سب کې دا تختې مختې دا ټول سامان په وړه په ګاډي کې براشي تاسو له ټرک بندوبست کړی څه ګاډي تاسو سیمپل راغواړم نو ته سیمپل راغواړه خو راغواړه نو ما خپل سامان چې دی نو ما خرڅ کو څه مې هغه راغواړه کړه او هغه خرابه ده او بس دا سره مې غونډه رخصه دې خرڅ کړه رخصه دې په څو خرڅ هغه مې په 1,00,000 ها هغه مې قرضې ور مې کړې ستا کور والے چې دا غته دلته واده کړو ما دلته واده کړو زما دی بل مشرور دلته واده کړو هغه اوس بدمعشي سنډي څه وایي مونږ ته نه درکو زه د ما په پرېږدي چې خپل تاسو وکم نه دا سره خپکیږي نه ستا ځامن بچي سعودي زما درې بچی دي اگر سره دي یو را سره دی یو راغله دی دا دلته ولاړ دی بچو یې راشه دی خو استاد سره څونه زنانه دي څومره کسان چې د پاکستان زما یو دلته ورور دی خپل خاندرین دی هغه خزه خپه د مازی او دا مې زوی دی په خیر علي بچوړه چېرته روانې کابل ته ستا کابل خوښ دی که پاکستان سبق ته یې دلته په کم کلاس کې ابراهیم کې او ستا نور رونه نه ځي نو بیا په هغو پسې خفه نه یې خفه یم مور دې څه وایي مور هغه نه ځي ولې هسې تا ورته ووایي زنګ سره لاړه شه دا یو زوی ستا سره فرضه تیار شو ها نو دا خو نیم خلک دلته پاتې شو بیا ستا خویندې پکې واده دي او د هغوی بیا به ویزه لګوئ په لیګل طریقه به راځئ څه طریقه پته نشته مو خو نه دی لیدلی نه اوس هلته ستاسو ځای څه دی کم ځای ته به چې کوم ځای ته به ولي هېڅ ځای نه نشته ستاسو ځمکه کور رشته دار هلته هېڅ ځای مې نشته زموږ خپل خپلوان دي چې هغه لا نه راځي او بریکوټ کې نور ستاسو شته د افغانستان نه دا یو پلان مې دغه ترېنونه بس نه نو موږ ته خو دا پته نه وه چې تو کابلی د افغانستان چل دی که نه تپوس خو موږ دقه کوو ټیک دا فیملی چې ده د دوی دلته پیدایش دی بیا د دوی دې ملګري چې دی دلته واده کړی دی او هغه واده چې د ده کور واله چې دغه د ده نه وس پاتې شوه سره د نیمو بچو نیم یو زوی د ده سره چې دی رضا شو د افغانستان دپاره بیا د ده رخصه وه هغه رخصۍ چې دی هم خرڅه کړه ورسره دوی اوس کډه تړلې ده په دې انتظار دی چې کډه کمګاړی را روان دی د دلته انتظامیه طرفه د دوی کډه بچوتی خو دوی وایي چې په افغانستان کې نه زموږ ځای شتی نه هلته کې داسې سیسټم شتی چې موږ به د چا ځای ته ځو د 1971 کې چې دی تاوس خان بابا چې کله ځوان و دی راغلی و پاکستان ته اوس چونکې دی ډېر زیات جاړي خفه دی خو دا ټول صورتحال د حکومت یو سیسټم دی او د دې ملکونو پالیسیانې دي افغانیان الله دې وکړي چې په خپل وطن باندې آباد شي او هلته د دوی په وطن کې اوس امن هم راغلی دی د دوی په وطن کې د روزګار هم ډېرې مواقع دي او د دې سټوډنټان چې دي هغه هم په افغانستان کې نرسنګ او د هیلث او انجینرینګ په غرض باندې په افغانستان کې او دا عزت دوی ته د دې ځایي خلکو نه میلاو شوی او دوی ته کور ورکړی او دوی ته حکومت بجلي ورکړې وه دوی ته هسپتال ورکړی و دوی ته دلته باعزته روزګار ورکړی و خو دا راته ووایه تا چې به رخصه چلوله ستا شناختي کارت د کوم ځای زما شناختي کارت د سره وونه و دې ملګرو سره به پیاز به تلمه
د یو بچی به ما د بل بچی به د مور پلار ریکارډ مته نه جوړ نو د دوی سره د شناختي کارډونو هم مسله ده بیا د وطن خاوره د هغه سیستم یا دلته د نادرا سیستم صد افغانیانو کارډونه هم رخ شوي دا یو ډېره ګمبیر مسله ده دې باندې به ډېر ټایم لګي دا رشتې چې کومې جدا شوي دي په دې کې به ډېر ټایم لګي چې دا به بیا راوځي کېږي څه به چې د پاتې شو دی ډېر زیات چې دی پریشانه دی په جړا دی دوی د سهار نه څه خوړلي هم نه دي وږي ناست دي ډېره ګرانه وي چې خلک خپل یو کور بدلوي بل کور له ځي نو هم یوه میاشت چې دی د هغوی سره جړاګانې بیا چې د ژوند شپېته کاله په یو علاقه کې تېر شي د هغه د مور پلار قبرونه هم ډېره ګرانه د دې ملکونو پالسیانې الله تعالی دې وکړي چې افغانیان وروڼه په خپل وطن کې په ښه روزګار په ښه سکون باندې شي او د ده کور ودانې هم د ده سره تیاره شي په دې ټایم کې تیاره شي چې ولې په دې باندې سخته ده هغه د ده سره لاړه شي بیا هم دوی ته موقع شته چې دوی ته به ویزه ورکوي په یو لیګل طریقه بیا خپل وطن ته راتلی شي نو دا ټول سیستم چې دی دا د دې حکومت پالسي ده او دا یو ضرورت راغلی دی چې دا ټول سیستم چې دی اوس وکړي او افغانیان وروڼه خپل وطن ته باعزته لاړ شي خو په کار دا ده چې دلته انتظامیه هم دوی له پر وخت غاړی ورکړي د دوی کډه چې دی د هغې دلته یو بیره چکن وشي چې بیا بار بار د دوی راکوزول نه دوی تنګول نه الله تعالی دې زمونږ په وطن او په افغانستان تل عمر چې دی امن ساتي د کیمرامین عزت حسین سره سهیل باچا خان په نوم چې دا د دې کډې سربراه دی او دا ښه په عزت باندې لنډکي والا یو ویښته ورانه یې ما کډه کې نه څه په پاده نه به دې پاته